أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال نارنا قوامون ذمداران دی على النساء فزنانو باندې بما فضل الله فوجا داغی چ اللہ تعالی فضیلت ورکړی دی بعضهم على بعض بعض ددینا په بعضو باندې بعضهم على بعض بعض ددیتا په بعضو باندې وبما انفقوا او په سبب دای چې دی خرج کړی دی من اموالهم د مالونو خپلونا فالصالحات پس آغا بیبیانی چه نیکانی وی قانتاتن تابداری کون کی وی حافظات للغیب حفاظت کون کی وی د پټ سیز بما حفظ الله فوجا د اغی چه اللہ تعالی د حفاظت توفیق ورکڑی دے واللاتی تخافون او آزنانا چه تاسو یریگے نشوزهن دنا فرمانے د دینا فعظوهن پس تاسو نصیحتو کے دیتا وحجروهن او جدا کے دیلرا فی المضاجع بعضینو دم لاست دی کی وادربوهن او وحی تاسو دیلرا فإن اطعنکم پس کچر دی تابداریو کستاسو فلا تبغوا علیہن پس تاسو ملټوي په دی باندې سبیلا سلارا ان الله کان علیا بیشک الله تعالی چې دې برتر کبیرن ډیر لوی. آیت مبارکه کې د نارینو د زنانو سره متعلق د بعضی حقونو بیان دی. لومړنۍ خبره دا کې چې الله تعالی نارینو ته په زنانو باندې برتری او فضیلت او چتوالی ورکړی دی. نارینه او زنانه دا د شورو نه را روان دي دی او ځای اوسیږي، خاص کر چې دې ملک کې کله رشته د نکاح راشي نو بیا به خامخا یو تن له بل باندې فضیلت به ورکړي، یو به امیری بل به ماموری، یو به مشري بل به کشري، او هغه فضیلت الله تعالی نارینه ته ورکړی. دغه چې نارینه الله تعالی سبا د امتیازي صفات ورکړي دي، دای د وجه نه د نارینه فوقیت په زنانه باندې دی. زنانه به د نارینه تابعداري وکړي، دا خبره به مني، دینداری به اختیاري، او د نارینه د عزت او د عفت او د عصمت حفاظت وکړي. بیا وایي کچره فرض کا یو زنانه د نارینه حقوق نه پوره کی، خبره نه مني، بیا به خبره سکو نو نارینه به لومبی فرصت کې ته به نصیحت کی پویا کی به کپای باندې ونشوا بیا به د هغې بستره جدا کی، که هغې باندې زنانه ته تنبیه ونشوله بیا به د شریعت په حدودو کې دننه مار پیټ بکی وهل بکی. که چېرې زنانه ته تنبیه وشوه هغه تابعداره شوه خپل هغه نافرماني یې پرېښوده نو بیا نارینه له ظلم و ستم نه دی پکارو، زړې خبرې نه دی تازه کول پکارو، او د هغې د وهلو د ټکولو دپاره بانی نه دی لټول پکارو. الله جل شانهو د ټول نه برتر ذات هر څه ګوري. چونکې نارینه او زنانه چې یو ځای اوسیږي نو خامخا په کور کې مسائل پیدا کیږي، خامخا اختلافات پیدا کیږي، او بعض اوقات د اختلافات د حد نه تجاوز وکړي. نو شریعت وی چاول د زوج او زوجه خپلو کې خپلې مسلې حل کړي. کوشش دیو کې چې دا مسله هیڅ چاته لاړ نشي، نه د هلک پلار ته ورسي نه د جینۍ پلار ته ورسي. دا ښځه او خاوند خپلې مسلې په خپل منځ کې په خاموشۍ سره او په سازگار ماحول کې دا د حل کی
چې دا چا غلطي راغتري غلطي مخامخ کې په دلایل سره او په عقلي وجوهات سره. که سړی په غلطه باندې نو خزر سړی پوهه کی چې دا غلطي ستا ده او سړی انانیت او دارنګ ځان کې د غیرت سینه راولي چې په پړه باندې انختی وي او دارنګ چې زنانه په غلطۍ باندې وي نارینه زنانه پوهه کی په دلایل سره او په عقلي دلایل سره چې دا غلطي ستا ده او چې کله غلطي واضح شوه نو بیا زنانه ته نصیحت وکړي چې تابعداري کوه، دا فضیلت الله تعالی نارینه له ورکړی دی. که خبره ومنله او خبره باندې پوه شو ډېره ښه خبره ده. که چېرې په دې ونه شو نو بیا دا چې د هغې بستره دې جدا شي. دا هم د زنانه دپاره چې هغه اصیله وي، عقلمنده او سمجداره وي، دا د هغې لپاره غټه تنبیه ده د نورو خبرونه. که په دې باندې ونه شوه نو بیا مناسب انداز کې مار او پیټ او تنبیه ده. چې په دې ونه شي نو بیا د هغې حل بل آیات کې ورپسې را روان دی. بیا به خبره بار وباسو. نارینه او د زنانه خبره حل نه شوه بیا به د دواړو خاندانونو ته خبره لاړه شي. د هغې کې به سمجدار کسان منځ کې کیني او هغوی به د دې مسلې حل وباسي. الرجال قوامون، سړي چې دی رجال جمع د رجل ده، سړو ته وایي. سړي چې دی قوامون، قوام جمع د قوامون جمع د قوام ده او قوام دې ته وي چې هغه د یو خبرې باره کې نگراني کوي او د هغې اهتمام کوي چې دا خبره دې وشي. مراد تینا ذمہ داری ده. اسې عام طور معنا حاکم کیږي، وی نارینه حاکمان دي په زنانو باندې. خو د حاکم دا مطلب دا نه چې ګنې نارینه به اډر چلی او نارینه به ګنې حکم لاګو کی به، دا معنی نه ده. حاکم معنا ذمہ دارو. دی حاکم ته حاکم ولې وي؟ هغه د خپل رعیت ذمہ دار وي، هغه د خپل ماتحت او د رعیت او د هغې به هر څه خیال ساتي، ځکه ورته حاکم ویل کېږي. حاکم په معنا د ډنډې چلونکی او صرف د اډر جاری کوونکی نه دی، اگر چې اوس په دې معنا استعمالیږي، لیکن اصل حاکم دی ته وایي چې هغه به د خپل رعیت او د ماتحتو به خیال ساتي. نو دلته کې قوامون سړي حاکمان دي. نو حاکمان په دې معنا چې دا سړي به د زنانو د حقوق به پوره کړي، به دا چې کوم حقونه شریعت مقرر کړي دي هغه به دې پوره کړي. او هغه دا چې دا بیبي کله ستا کور ته راله دې له به ته مهر ورکړې، دې له به ته نفقه ورکړې، د دې سکنا رهایش به ورته ورکړې، د دې د بیمارۍ د حقوقو خیال به ساتې. دا ذمہ داري د سړي ده، دا به سړی پوره کړي. دی په دې معنی باندې حاکم دی. قوامون دی حاکمان دي. نو موږ معنا ذمہ داران وکړو چې دی ذمہ داران دي یا سربراهان دي علی النساء په زنانو باندې. په زنانو باندې نارینه دا سربراه دی. که دا نارینه په شکل د پلار دی نو دی په خپل اولاد باندې، او که دی خاوند دی نو په ښځه باندې، او که دی رور دی مشر نو په کشر خور باندې. دا دی ذمہ دار او سربراه د هغې خیال به ساتي. ځکه ردي سړو نه به ردي زنانو باره کې سبا تپوس کېږي چې ته ردي مشر یې، تا ردي مشرې څه خیال ساتلی دی. بما فضل الله، دو وجې بیاني چې الله تعالی نارینه ولې حاکم او ذمہ دار او مشر ولې ګرځولی دی. نو د هغې لومبنۍ وجه دا ده بما فضل الله، په وجه د هغې چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی بعضهم بعضې ردي ته علی بعضین په بعضو باندې. الله تعالی نارینو او زنانو کې نارینو ته فضیلت او غوروالي ورکړی دی، یعنې دا ورکړه د الله تعالی ده. په نارینه کې الله تعالی دا صفات ښودي دي چې هغه شان صفات په زنانو کې نشته. یو خدای چې د نارینه عقل مضبوط وي، پخته وي، او د زنانو عقل د نارینو په شانتې نه، عقل پکې وي خو د نارینو په شان پخته عقل د زنانو نه. استثناءات کېدی شي او داسې زنانې چې د عقل د نارینه نه سیوایي، لیکن عام طور باندې اکثریت د زنانو عقل د نارینو مقابله کې کمی. د الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام په نارینو کې ولې را لېږلي دي؟ د هغې یو بنیادي وجه دا ده چې نارینه عقل سیوایي او د پیغمبر عقل دا د ټولو خلکو نه سیوایي. پیغمبر عقل الناس، په ټولو خلکو کې د ټولو زیات عقل والا انسان دا پیغمبري. نو یو د نارینه د عقل د دې نه سیوا دی. بیا دا علم چې دا د عقل په پیمانی باندې وي،
چې انسان عقل سونه سیوا دون علم سیوا وي چې د نارینه عقل سیوا شو نو علم هم سیوا شو زنانو کې لوی علم والا راغلي دي لیکن اکثریت چې دا عالمانو لوی علم والا دا په زنانو نارینو کې وي نارینه علم سیوا شو په مقابله د زنانه کې نارینه سفر ډیر کولی شي زنانه سفر نشي کولی د زنانه زندگی محدود ده دا د کور په چاردیوارۍ کې دننه زیات تر وخت تیری او د نارینه زیات اوقات د کور نه بار تیریږي د تجربات هم سیواوي د مشاهدات هم سیواوي خبر ډیری مخې ته راځي د نارینه علم او مشاهده د زنانه سیواوي بل وجه دا ده چې نارینه کې الله تعالی صلاحیتونه استعداد او قوت سیوای خو دی د نارینه بدن کلک ته مضبوط ته د ډیرو آفات او بلیات او حادثات او بیمارو ازمایښتونو ته دی ولاړی د زنانه بدن فطرتي دا کمزور دی نرم دی دا د ډیرو مسائلو د ډیرو حوادثو او د ډیرو مشکلاتو سامنا نشي کولی بل دا چې نارینه الله تعالی صبر او حوصله ډیره ورکړي د زنانه دونه صبر او حوصله نه دا غمونه خو په دواړو باندې راځي په زنانه چې غم راشي د هغې جړا فریاد ته وګوره او د نارینه ته وګوره نارینه کډیر سترګو نه به صرف اوښکې بهیږي خو چغې نه وخي ځان نه وخي ځان له مخ نه وخي ځان له ګریوان نه شلي ځان نه سر نه شوکي او دغه زنانه نه دکه غم په هغې هم راغلی دی خو هغه زنانه ځان سر هم شوکي ځان له مخ هم وخي ځان له ګریوان هم شلي او چغې هم وخي بار کورونه کې اورېدی شي نو نارینه له الله تعالی صبر او حوصله ډیره ورکړې ده او دومره په زنانه کې نشته دی بله وجه دا ده چې نارینه چېرې دې کې انبیا کرام علیهم السلام راغلي دي په زنانو کې یو نبی نه دی راغلی د آدم علیه السلام نواري تر نبی علیه السلام پورې یو پیغمبر دا په زنانو کې نه دی راغلی مریم بیوی پیغمبر نه وه هغه د الله تعالی یو نیکه بنده وه ټیک ته وحی ورته راغلی ده خو پیغمبر نه ده جوړه شوې دارنګې په نارینو کې امامت راغلی دی امام دا به نارینه زنانه امام نشي جوړې دی زنانه امامت هم نشي کولی نه غټ امامت او نه لوکې امامت غټ امامت داري چې هغه د قوم امام شي سربرا شي داسې زنانه نشي کېدی دا به نارینه وي کسرا چې کله مړ شو د هغه لور ایرانیانو بادشاه کړه زرتشتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو مشکات شریف کې دا روایت ده وی کیف یفلح قوم ولو امرهم امراتن وی هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې خپل مشري او ذمہ داری زنانه ته حواله کړه چې زنانه ستا فیصلې کې دا قوم به څنګه ترقی وکړي او څنګه به آباد شي هغه کور ته وګورئ چې د کم کور مشره ښځه یا کور چته هغه ترقی نشي کولی نارینه الله تعالی ناشنا صفات ورکړي دي زنانه خو په لږ ساعت کې یو شان لږ ساعت کې بل شانو نو په زنانو کې هغه چې ته امام نه دی راغلی او دا د مونځ د امامت هم زنانه نشي کولی زنانه امامت قطعا نشي کولی نه په فرضو کې کولی شي نه په نفلو کې کولی شي نه په سنتو کې کولی شي او نه په تراو کې کولی شي زنانه امامت د نارینو خاصم نشي کولی چې زنانه د لا خیر سره امام او سړی د ورپسې لا خیر سره ولاړي دا خو بخه لالاګانی چې لا خځه پسې لا شاته ولاړي خو زنانه د زنانو امامت هم نشي کولی د نبی علیہ السلام په زمانه کې داسې چتم نه دي شوي چې زنانه د امامت کړي او نارینه د ورپسې ولاړي زنانو نارینو پسې شاته مونځ کړی دی او زنانو په خپل امامت د نبی علیہ السلام په زمانه کې نه دی کړی چې زنانه د امام شي او ښځې ورپسې شاته ولاړې وي نه په تراو کې کولی شي او نه په صلات تسبیح کې کولی شي او نه په نورو نوافلو کې نه زنانه امامت هم نشي کولی او نارینه د امامت د فرایض هم کولی شي د واجباتو او د سنتو د تراو هم کولی شي دارنګې زنانه اذان نشي کولی اذان به نارینه کې زنانه بلا څنګه اذانو کې دای اذان د سر نه ادا کیږي زنانه اقامت هم نشي کولی زنانه دارنګې په حدودو کې گواهیم نشي کولی دا حدود چې دي د رجم کېدو د سنګساریدو چې کوم حدود دي په دې کې څلور سړي پکار دي
په دې کې یو ښځه ګواهي نشي کولی. نو الله تعالی دا د الله تعالی طرف نه عطا ده چې الله تعالی نارینو ته دا فضایل ورکړي د زنانو ته نه دي ورکړي. او په دې کې ډېر لوی خیر داسې ظلم او زیاتي نه دی. الله تعالی په خپلو فیصلو باندې ښه پوهېږي. د زنانه زندگی دا محدود ده. اصل کې الله تعالی زنانه له بغیر د محنت او د مشقت نه بادشاهي ورکړې ده. نارینه بادشاهي دونه په اسانه نشي حاصلول، دی به ځان ستړي کي بادشاهي به حاصلي. او زنانه له الله تعالی په مفتو کې بادشاهي ورکي. بس خو چې سره په نکاح کې راله د کور مشره شوه، دا خو ایڈمنسټریټر شوه، دا خو بغیر د دغه نه بادشاهي ورته میلاو شوه. د کور ملک عالیه را دا به صرف اډر جاری کی، خوراک او اسکاک او جامې هر څه به دې ته کور ته راځي، دا به د کوره بار نه ځي. یعنې دا نه چې دا به محنتونه کوي او مشقتونه به کوي او بار به ځي او په قطار کې به ودرېږي او نوکرۍ به کوي او ډیوټۍ به کوي. ضرورت سره دې خبرو ته د مجبورۍ په ټایم کې که کینو کولی شي چې د هغې د سمبالښت کوونکي څوک نشته نو که زه ټیک ته. ولیکن دا نه چې عامو حالاتو کې زنه کور دې کینی، الله تعالی لوی مقام ورکړی دی. که دا لور ده د دې پرورش په پلار باندې دی، پلار به د خوراک او د اسکاک او د هر څه خیال ساتي. که دا خور ده نو ورور به کی، او که چېرې دا مور ده نو زامن به کی، او که چېرې دا ښځه ده نو خاوند به کی. دې ته خو د ضرورت پاتې ځان په وچ موچ ځان له کار کتې ځان ستړی کو. دا خو د کور کې ناست دی ښه په عزت باندې او ښه هغه په حیا په میدان کې دی، صرف اډر جاری کې دې له بهر څه کور ته به راځي. دا د نارینه ذمه داري ده به پوره کي به. نو الله تعالی نارینو ته ذمه دارۍ سیوا ورکړي په مقابله د زنانو کې. نو فرمایي چې بما فضل الله، په وجه د هغې چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی، غوروالي ورکړی دی. بعضهم بعضې ردي ته علی بعضین په بعضو باندې، بعضهم نارینه دي او دا بعضین زنانه دي. وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د هغې انفقو چې دی خرج کړي دي د نارینو، من اموالهم د مالونو خپلونه، علیهن په دې زنانو باندې. د نارینه یو فضیلت دام دی چې نارینه په دې خپل زنانه باندې خرج کی، د هغې حقوق پوره کی، هغې له مهر ورکي او هغې له سکنا رهایش ورکي او هغې له نفقه ورکي، 3 ټایمه خوراک او د موسم مطابق جامې، د هغې علاج معالجه، د هغې تمام ضروریات دا نارینه پوره کی. چې نارینه دونه خبرې کوي نو زنانه به کم از کم د نارینه ماتحت نه اوسېږي، نو څه به کوي آخرو. دا خو خلقو میں جس کا کھائی ہے اس کا گیت گائی ہے، چرا چاخوري دغه هم حمد او تعریف وکړي. نو چې زنانه د نارینه هر څه استعمالي ذمه دارۍ ټولې په نارینه وي، نو کم از کم دا خو به دغه مشري به کم از کم مني وه، دا ماتحت به کم از کم اوسېږي به، دا به تسلیمي چې د نارینه له الله تعالی ما باندې فضیلت او غوروالي ورکړی دی. فالصالحات قانتات، اوس د نیکانو بیبیانو 3 صفتونه بیانې. یو زنانه د ځان کې دا 3 صفتونه کم از کم پیدا کی. هر زنانه چې ده هغې کې دا 3 صفتونه خامخا پکار دي. د بنیادي صفت فالصالحات، هغه زنانه چې نیکانې دینداره وي. صالحات جمع د صالحتون، د دینداره او نیکی بیبي ته وي. او زنانه چې دینداره جوړیږي دا به د الله تعالی تابعداري وکړي، دینداری او په ځان باندې غالبه کی. نو فالصالحاتو چې دینداره وي، نیکانې وي او د الله تعالی تابعداري وي. وقانتات، تابعداري کوونکې وي د خپلو خاوندانو. ګوره الله تعالی د خپل حق نه بعد د خاوند حق بیان کوم. نو قانتات تابعداري کوونکې د خپلو خاوندانو، لومړی به د الله تابعداري کی او بیا ورپسې د خپلو خاوندانو تابعداري وکړي. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو امرت لاحد ان يسجد لاحد، وی کچره ما یو زنانه ته دا حکم کولی چې تو چاته سجده وکړه د الله نه ماسې او بل چاته، نو ما به ورته ویلو چې خپل خاوند ته سجده کوه. یعنې دل الله تعالی دونه لوی مقام او دومره لوی فضیلت ورکړی دی. خو چونکې سجده غیر الله ته جایز نه ده، لہذا ښځه به خپل خاوند ته سجده به نه کي. نو د الله تعالی د حق نه بعدو دا حق دو خاوند دی. نو قانتاتون تابعداري کوونکې وي چې دغه په ها کې حامله وهي.
چې هغه وي ورځ ده دا وي ورځ ده، چې هغه وي شپه ده دا وي شپه ده، چې دا خپل مرضی ختمه کی او تابعداري شروع کی نو دا کور به جنت په دنیا کې. او حافظات للغیب، حفاظت کون کی وي دا زنانا للغیب، دا لام په معنی د فی سره فی الغیب، غیب پوشیده ته وي. نو للغیب نه مراد دو معنی دي، یو دا چې د خپل عزت او د عفت او حفاظت کون کې دی، یعنی دا د خپل شرمګاه حفاظت کې، ځکه دا امانت د نارینه دی نو دا بدای کې خیانت بنه کې حفاظت به کې. او یا للغیب نه مراد د نارینه په غیر موجودګۍ کې، نارینه هټول کور نشي ناسته نشي کولی، همها به بارزي سفر بکی مزدوری بکی محنت بکی، چې دا کور باروت دا به د کورم حفاظت کی، دا د مال بم حفاظت کی، دا د عزت بم حفاظت کی، اور د کور د ارث به د حفاظت کی. للغیب د پټ سیزو یا للغیب د پټو سیزونو چې هغه کې ارث سره د خاوند عزت راغی، دا مال او دا کور راغی. بما حفظ الله دا با د پاره سببیت ته دو معنی دی، یا بحفظ الله نو په وجه د حفاظت د توفیق ورکولو، یعنی دا خدا چې د خاوند د عزت او د مال حفاظت کین دا په خپل نشي کولی، الله تعالی دې توفیق ورکړي نو دا به حفاظت د خاوند د عزت به وکي. او کله الله تعالی توفیق ني نو عام طور بیا شهوات او غالب شي، انسان بیا حفاظت نه کړی شي. یا بما حفظ الله معنا نصرا چې دا دی د خاوند د مال او د جان حفاظت کوي، ځکه چې الله تعالی د دې حفاظت په خاوندانو باندې خو درې هغه د دې حفاظت کی نو دا به کم از کم د خاوند د مال او د جان حفاظت بکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي وی خیر النساء بهترین زنانه کمی دی، وی التی اغزنانه دی اذا نظرت الیها سرت کا، چې ته دغه بیبي ته وګورې نو ته خوشحاله شي، ستا د ټولې ورځې هغه تکاوټ او هغه ستړیوالی په یو کتو سره په یو نظر سره ختم شي. اذا نظرت الیها سرت کا، چې ته ورته وګورې ته خوشحاله شي. او اذا امرتها طاعت کا، او چې ته ورته خبره وکړې نو دا وي جی، دا تابعداري کی، انکار نه کی او خلاف ورزي نه کی، جواب نه کی. اذا امرتها اطاعت کا، چې ته ورته حکم وکړې دا تابعداري کی. ممتاز مفتی لیکلی دی ویزه بیمار شوم د اشفاق احمد او د بانو قدسیه په کور کې وم، وی سوره زمالته کې په لاهور کې تیرولې، هغه د سوره حیران وم. بانو قدسیه دې د اقوال نن سبا خلک ډیر زیات استعمالي دي، زندگیم لګوري ناغوي چې ما به کتلو چې اشفاق احمد به خبره کوله نو کچرا به خاندل نو بانو قدسیه به خاندلو، کا به خاموش نو دا به خاموش به، کا به خبره کوي به خچي. وزه حیران و چې د بانو قدسیه خپلم سرایشتاو کنه، خپلم سمرزیشتاو کنه، خپلم سچاهشتاو کنه، خپل ځان مکمل د اشفاق احمد په مرزه کې ځان مکمل فنا کړی دی. دا جوړه نن سبا دنیا کې یاد را او خلک د دې مثالونه ورکړي چې ناشنا جوړه دي تیر شوی دا. نو وجه سوا بانو قدسیه چې دای خاندان د اشفاق احمد د خاندان نو اوچت وو، لیکن هغه خپل مرضی او خپل ارث د اشفاق احمد په مرزه کې مکمل فنا کړو. نن هغه دغه جوړه مثالونه دنیا کې پیش کیږي. زنانه بهترین هغه چې د نارینه په مزاج باندې پوه شي چې دمر نارینه مزاج څه دی، سټیم څه خبره کول پکار دی، ریاکشن سټیم پکار دی، خپل خبره به سټیم په باندې پورا کوم با چې کله زنه په نفسیات باندې پوه شو به دغه کور ګلستان دی او دغه کور جنت دی. او اذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، نبی علیہ السلام فرمای بهترین بیبیان او زنان هغه دي چې ته نه غایب کور نه، دا ستا د مال او د کور او ستا د عزت حفاظت کی. او بیا نبی علیہ السلام دا آیت مبارکه تلاوت کو چې زنانه چره دا به د نارینو ما تحت وخت تیری
او دا به د نارینه د مال او د جان او د هر څه به مکمل حفاظت بکی. نو للغیب ما حفظ الله، په وجه د هغې چې الله تعالی د حفاظت توفیق ورکړی دی زنانو ته، نو زنانه ځکه د نارینه د مال او د جانو او د عزت او حفاظت کی. ابو داود شریف کې روایت دی، یو بیبي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو چې ما ته د خپل خاوند په مال کې څومره اجازت دی، یعنې د هغې نه زه یو څیز بغیر دغه د تپوس او دغه د یاد نه راغستی شم او صدقه او خیرات کولی شم او که نه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې او معروف و، یعنې د عام عرف مطابق او د دستور موافق ترې راغستی شي، سیوا به ترې رالی چې تا د خاوند څونه اجازت درکړي وي هغه همره خو ورکولی شي او د یې نه سیوا نشي ورکولی. نو دا باقاعده تپوس به کړي د خپل خاوند نه چې دې کور ته به څوک راځي او څوک به نه راځي، او چاله به اجازت ورکوم او چاله به نه ورکوم، چې بس زنانه په دې خبرو باندې پوه شوه دا کور آباد دی او کنینو دا کور به هر ټیم به مسایل او مشکلات به وي. دومره کافي دی. نارینه چې دي حاکمان دي، ذمہ داران دي په زنانو باندې، په وجه دا چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی بعضې ردي ته په بعضو باندې، او په سبب دا چې دي خرج کړي دي مالونه خپلونه. پس هغه بیبیانې چې نیکانې وي، تابعداري کوونکې وي، حفاظت کوونکې د پټو څیزونو، په وجه د هغې چې الله تعالی د حفاظت توفیق ورکړی دي ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتی آزنانا تخافون چتاس یریگے نشوزهن د دوی د نافرمانینا فعظوهن پس تاسو نصیحتو کې دیتا واهجروهن او تاسو جدا کې دی لرا فی المضاجع په بسترو د دی کې واضربوهن او تاسو وهې دی لرا فإن أطعنكم پس کچر دی تابعداري وکړه ستاسو فلا تبغوا پس تاسو ملټوئ علیهن پدی باندې سبیلا سلارا ان الله بشک الله تعالی کان دے علیا برتر کبیرا ډیر لوی. د آیت مبارکه په اوله حصه کې بیان شو چې الله تعالی نارینو ته په زنانو باندې فوقیت او مرتبه او چتوالی ورکړی دی، او د هغې وجوهات بیان شو چې الله تعالی نارینه له صدای صفات ورکړي دي چې هغه صفات په زنانه کې نشته دی. او دویم دا چې نارینه ذمهوارۍ سیوا دي، د زنانه خرچه نان و نفقه رهایش و علاج معالجه په نارینه باندې دی، مهر نارینه ورکي زنانه ته. لہذا زنانه به د نارینه اطاعت بکی، فرمان برداری بکی. بیا د زنانو درې صفتونه بیان کړو چې کمی بیبیانې نیکانې وي، دینداره وي، او دارنګې هغې د خپل خاوند تابعداري کوونکې وي، او دارنګې د مال او د جان او د عزت او د ابرو حفاظت کوونکې وي. نو مطلب دا بیبیانې بهترینې دي. قرآن کریم دا ونه وی چې کومه زنانه خوبصورته ده، قد و قامت برابر دی، رنگ روغنی برابر دی، خاندان یې اوچت دی، نسب یې اوچت دی. دغه خبرو ذکر ونه کو. د زنانو د بهتروالي درې خبرې چې په دې کې دینداری وي، اخلاق یې سم وي، شرافت یې پکې، حیا یې پکې، د الله تعالی تابعدار او فرمان بردار وي، چې په زنانو کې دینداری دی غالب وي. او دویم دا چې دا د خپل خاوند فرمان بردار اطاعت گزار وي، چې ناشکری نه کی، دا احسانات په خپل ځان باندې ونی، او چې دې کې د تکبر او د اوچتوالي د مادنی چې دا تسلیم کې چیرې زه نارینه سره برابرې دی نشم، دا حقایق دي، دا احسانات ما باندې سیوا دي، چې دا د خپل حقوق دا نه غواړي چې زه نارینه اوچت یم یا برابر یم،
چې دا خبر دا دړنه تسلیم کې چېرې نارینه هغه الله تعالی دا فضیلت او مرتبه ورکړې ده. او دریم دا چې د خاوند د کور او دغه د مال او د جان حفاظت کی هغه موجودی او که موجود نه. او دویم دا چې دغه کم امانت ته چې دغه عزت ته چې هغه باندې څه قسمه مسله را نشي د هغې دا حفاظت کی، نو دا بیبیانې بهترین دي. د آیت مبارکه په آخره حصه کې دا وایي چې ټولې زنانه یو شانتې نه وي. بعض اوقات زنانه سرکشي وکړي او دارنګې نافرمانی کی، د خاوند اطاعت نه کی، د احساناتو دای شکریه نه ادا کی، نو نافرمانی کی نو بیا وسکو. نو قرآن کریم دای درې حل ذکر کی. لومبه به خاوند دې ته نصیحت به وکړي، دا به پوهه کی، دې ته به د الله حق بیان کی، د پیغمبر حق به ورته بیان کی، د قرآن احکامات به ورته بیان کی چې قرآن او شریعت او د خاوند حقوق څه مقرر کړي دي په زنانه باندې، نو حقوق ورته ورمخې ته کړي. او دا به ورته ووایي چې دومره زه ستا خیال ساتم، ستا ټولې مسلې زه پوره کوم، سر ته یې رسوم، نو کم از کم ته خو به زما خبره منې و اطاعت به کوې. نو هغه به په عقلي دلایلو باندې کنوینس کې پوهه به کړي او مطمئن به کړي. او دویم دا که چېرې په دې باندې هغې کې څه فرق ونه شو، هغه لین ترانله او بیا هم هغه سرکشي کې او نافرماني کې او غلطي هم د هغې ده، نو بیا دویم دا دی چې د دې بستره به دې له جدا کړي چې دې ته زوره نه میلو شي. دا د اصیلې زنانه دپاره او د یو عقلمندې او سمجدارې بیبي دپاره دا د مرګ نه کم نه دی چې دې ته پته ولري چې د ما نه خاوند خفه دی پړه کوي. او دریم دا که چې په دې باندې هم د هغې څه فرق ونه شو، نو بیا دریم نمبر بیا مار او پیټ ته وهل ټکول دي، خو هغه هم د شریعت په حدودو کې او په دایره کې بدن نه وي. که چېرې په دې باندې ونه شو، نو بیا به څه کېږي، دا درې خبرې به ښځه خاوند خپلو کې به دا حل کي به چې بل چا ته د دې خبرې پته ونه لګي په کور کې، چې دا ټولې خبرې په کمره کې دننه وشي، پرده کې دننه وشي، چې نه د هلک پلار ته او مور ته پته ولګي او نه د جینۍ پلار او مور ته پته ولګي، او نه په کور کې نورو زنانو ته او نه خپلو ماشومانو ته پته ولګي، چې دا د دې خپلو منځ کې مسلې وي. که چېرې په دې باندې مسله حل نه شوه، هر یو بل خطاوار او قصوروار او ګناهګار ګڼو چې نه ستا غلطي را دي وي نه ستا غلطي را، نو بیا به خامخا فیصله درېمګړې به کړي. نو بیا د دې لپاره حکمین دي چې دا ذکر ورپسې آیت مبارکه کې را روان دی. د دې آیت مبارکه شان نزول دا دی. یو انصاری صحابي دی سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنہ، دی د احد په جنگ کې شهید شوی دی. سعد ابن الربیع رضی الله عنہ د بیبي وا داینم حبیبه و حبیبه بنت زید بن ابي زهير رضی الله تعالی عنها. نو دی بیبي به سغلتی وکړي، نو د سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنہ ول سپېړه ورکړه په مخ باندې. نو دی پلار ته شکایت وکړو چې زه خپل خاوند ووالم. نو پلار وی چې راځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو چې تا له ولي گزار درکو. نو دا بیبي او دا پلار دواړه رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د سات شکایت یې وکړو، چونکه تر دا ټیمه پورې د داسې قسمه مقدمه او د قضیې سهل قرآن نو بیان کړي، سم مسله مخکې نه راغلي، او نه د خاوند زیات فوقیت او مرتبه لا بیان شي ودونه. نو ظاهره فیصله نبی علیہ السلام دا وکړه چې بس ټیک ته به د سعد ابن ربیع رضی الله عنه نه به قصاص واخلو. قصاص داري چې تباغله په مخ باندې سپېړه ورکړي، نو بس خبره برابر شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصله وکړه چې ټیک ته مونږ به دا دغه نه ستا لپاره قصاص والو. چې کله دې دواړه روان شو، دا بیبي او دا پلارې دې کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو او آیت مبارکه نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دواړه راوغتلو او یې فرمایل اردنا امرا و اراد الله امرا، مونږ د یو خبرې اراده کړې وه، فیصله کړې وه، الله د بلې خبرې اراده کړې ده. مونږ خو وایي چې د هغه نه به قصاص والو، الله وي نه قصاص به کوم ځای کې اخلي، د الله اراده بل څه وه. والذي اراد الله خیر
الله چې کوم اراده کړې دا ښه ده او بهتر ده. نو مطلب دا چې ته به قصاص نه لې. خاوند ته الله تعالی دا حق ورکړی دی چې د ښځې په غلطۍ باندې هغه د ته تنبیه وکړي او مناسب انداز کې هغه مارپیټ هم کولی شي او د دې بدله به د خاوند نه نالو. ها که چېرې سړی ناجایزه وال ټکولو کې چې هغه د شریعت د حدودو نه بار دي، نو ښځه دې په خپله قصاص نشي اخیستی او بدله نشي اخیستی او نه د ښځې پلار ترې نه اخیستی شي. بیا به قاضي او خلیفه چې کوم بادشاهان دي او د هغې متعلقه حکامو ته به دوی شکایت وکړي چې دا مسله وه، مسله دونه وه، د سزا دونه ورکړې ده. بیا به چې کوم دینو قانون او حاکمانو بیا سړي له مناسبه تنبیه هغه ته به سزا ورکړي به. واللاتی تخافون او اعزنانا تخافونا چې تاسو یریږئ، چې تاسو ته خوف دی د څه شي نشوزهن ردی د نافرمانۍ. نشوز کې د پورتوالي معنا پرته ده. نشزت المرأة چې کله ښځه راپورته شي، د راپورته کېدو مطلب دا دی چې دا اطاعت پریزي، نافرمانی شروع کی، خاوند ته جواب ورکول شروع شي، دا خبره نه مني، دا خبرې نه صراحتا انکار کی، د دې تعبیر کو په نشوز باندې. نو قرآن وی چې کله تاسو ته د زنانو د نافرمانی یره ده، د یری مطلب دا دی چې د شورونه بیبي ډېره اطاعت گزاره وه، فرمان بردار وه، خدمت گزاره وه، خدمتونه به هر څه کولو. ناڅاپه د زنانه رویه بدله شوه، لهجې هغه شانتې نه ده، رویې هغه شانتې نه ده، هغه شان خدمت نه کوي. نو سړي سره خامخا خیال پیدا وي دا ولې څه چل شوی دی، تر اوسه پورې داسې رویه نه اوس رویه بدله شوې ده، لهجې تیزه شوې ده، جواب پکې پیدا شو. دی خو داسې عادت نو دا هغه خوف او یره ده. او سړی پوهېږي که چېرې ما اقدام ونه کو، قدم مې اوچت نه کو، نو کیدای شي مسله نورم خرابه شي، دې کې نورم جرأت پیدا شي. چې کله دا خوف انسان ته محسوس شو او یا دا چې واقعي حقیقت کې ښځې هغه نور کارونه شروع کړه، جوابونه شروع کړه، په خاوند باندې لاس اوچت کو، ګزارې شروع کو، صراحتا انکار یې وکړ، بیا خو خوف نه بیا خو یقین دی. بیا به څه کوي سړی؟ نو فعظوهن، دا سړی به دې ته نصیحت به وکړي، دا په سازګار ماحول کې، په جذباتو کې نه، چې نه دا په جذباتو کې نه دی په خپله په جذباتو کې وي. ځکه جذباتو کې په غصه کې سمه خبره هم خرابېږي. ته به سمه خبره کوې، لهجه به دې خامخا تیزه وي، سخته به وي، نو هغه خبره به اثر نه کړي. نو سړی به په ټنډې دماغو سره او په ښکلي ماحول کې چې زنانم دا ټیم کې په جذباتو کې ني، دا به پویه کې او کې به نه. او خيار او سمجدار سړی داسې دی چې کله دی غوسه نو په غوسه کې چې د کوره باروزي، چې دغه وخت کې دی ایغ نیغ نشي، کني شیطان هم دا غواړي چې دی خپلو کې ونخلي او خبره طلاق ته ورسي. سړی په دې خبره، شیطان په دې خبره ډېر خوشحالېږي چې کله سړی ښځې له طلاق ورکړي. په دې چې شیطان څونه خوشحالېږي دونه په بل کار باندې نه. وجه دا نه چې دې سره دشمنۍ له دوه خاندانونو شي. بیا که دا سړی چې ما نه دي ورکړي، بیا دې خپل طلاقونه انکار وکړي، ما نه دي ورکړي، نو طلاق یې ورکړي دي او شعر یې ما نه دي ورکړي، نو مطلقه ښځه ساتي بیا، نو ټول عمر په ګناه کې مبتلا دی. دغه بیا د عزت مسله ده، د بچو مسله ده، د خاندان مسله ده، د طلاقونه بیا انکار وکړي. او یا بیا ګرځي چې چېرته داسې یو فتوا ماته میلو شي، داسې یو دنیادار او بازاري فتوا ماته میلو چې زما کار بس او چې به د مفتي د خولې نه ووایي چې بس هغه ستا لپاره حلاله ده. حالانکې مطلقه ښځه به څنګه ستا لپاره حلاله شي؟ او ته چې داسې ګرځې نو دنیا کې هتا ته میلاویږي بارنګه خلکو چې ستا د خواهش او د نفسانیت مطابق فتوا به تا ته میلو شي، نو په دې ونه حلالېږي. نو شیطان په دې خبره خوشحالېږي. او دویم سمجدار او هوښیار انسان داسې دی چې کله ښځه جذباتو کې راله او په غوسه کې راله، پرېږده چې غوسه وکړي، پرېږده چې داخله او کلو کړي، هغه غوسه وله بندوه مه کني پړسېږي ده. نو پرېږده چې دا غوسې او جذباتو اظهار وکړي، چې کله دې هر څه ووایي بیا یې کښېنوه، په خبره باندې پویه که چې ستا جذبه داسې پکار ده، بیبیانې خو داسې پکار دي. نو هغې ته نصیحت وکړه، عقلي دلایلو باندې یې پویه که دا پوهېږي نه. ګورئ
خو به هر حال ته کوشش کوي چې په عقلي دلایل باندې په خامخا په خبر باندې چې دا کم از کم سنه سپوی شي. نو فایزوهن نصیحت کدیتا د هاون حقوق وته بیان کا، د دې خپل حقوق وته بیان کا، خپل احسانات وته ورمه تکا، تعالی ما دا کړی دي، دا می کړی دي، دا کوم دا ذمہ داری ګڼم زه تما باندې بوج نه دا نه چې تما غنه نه خو ټول خبره وته هر سره کا چې دا پوه شي. فایزوهن او ټول گردان وته په یو ټیم باندې مکوا، خیر دې ټیم په ټیم باندې پویا کا، چې ټول خبره تا په یو ټیم باندې بیا وسکه. نو خبره په ترتیب سره وکا. نور د سمجھدارو خلکو د دیندارو خلکو بیانات ته وروا، تبلیغ کې ولېګا په خپل وسل لړشه، علما بیانات ته کې نو وروا چې دا سن سپوی شي. نو فایزوهن نصیحتو کې دیتا، او چې په نصیحت باندې ونشوا د نصیحت نه بعد متپوی شي چې رئیس فرق رانغه لالا دلا لیلی دا ډکویږي نه په خبره باندې، نه په نصیحت او نه په څه باندې دا. نو بیا دیم نمبر کې وهجروهن فی المضاجع، هجران جدا کول توي، بیا د دې بسترې سکه جدا کې وهجروهن جدا کې تاسو دی لره فی المضاجع. مضاجع جمع د مضجع ده، د ملاستی زیتوي کټ او بستری توي. نو بیا کټ او بستر ول جدا کا. او قران کریم مضاجع وي دیونه چې د کمرې نه بار کا، او نه دا وي چې د کورې بار کا، او نه دا وي چې پلار کرے ولېګا. زمونږه غټه غلطی دار چې زمونږه لومبني آپشن بستر برکا والا پړنی ورزه کوړتا، زمونږه لومبني خبره دای قران وی نه لومبه نصیحت او پوهه کا پارس باندې. بیا ته وګوره چې سفر کراغه او کنه د سوچ او د سمج مکوله ورکا، منفی مثبت پهلو خبره ته ټول وکا، او داینه بعد بیا داو کا چې داغي بستر جدا کا، کټ ولا په کمره کې جدا کا. نو کدی کې عقل او سمجھداری پکې وي او په سبانی پويږي، نو په دې باندې ودی کې کم از کم ادب پیدا شي. نو وهجروهن فی المضاجع، او جدا کې تاسو دی لرا په بسترو د دې کې پازینو د ملاست د دې کې. یو صحابي د نبی له صلوات و سلام نه تاسو کو ویجی ما حق زوجت احدنا علیه، وی زمونږ په بیبیانو کې په موږ باندې څه حق دی، د یو بیبي حق په ما باندې څه دی چې هغه ورکما. صحابو کې دا غټ صفتو چې خپل حق تاسو به نو کې ما حق په د باندې څه دی، دا به نه وي ویجی ما باندې د پلان کې څه حق دی چې زه ورکما. کله چې د حقوقو د ادایګۍ سو شروع شنو بیا مینه او محبت پیدا کیږي، او کله چې د حقوقو د اغستو سو شروع شي نو نفرتونه پیدا کیږي. با نن دنیا کې چې کورونه کې دا نظام تباہ او برباد دی، او پبلکو مورسو ار یو سړی خپل حق غواړي، اسلامي خپل حق پریزه د بل حق ورکا. نو صحابي تپوس کې چې ما باندې ما د بیبي څه حق ته چاغه ورکما. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلو وی ان تطعمها اذا اطعمت، چې کله په خپل خوراکه پای باندې کوا. نو په خپل هر سړی خوراکي دا هونه چې نار نه ورسیږي، درې ټیمه خوراک ته په خپل کې نو داغي د خوراکم خیال ساته، هغه لم دک شانت خپل خوراک ورکوا. یو سړی چې په دینیت باندې کور ته خرچه وړي چې دا صدقه ده او بهترین صدقه ده، او د پردي انسان سره د صدقې نه زیات بهتر ده چې خپل بیبي له ورکه دا صدقه بهترین ده. چې کله انسان په دې جذبه او په دې نیت کور ته ځي او چاغوي چې ګلدینه غړي خلاص شوی دي خجرو بړم کنه دا څه خبره ده، بیا خلاص کړو سکوي وسره اړوي که سکوي وسره چې استاکل دا جذباتي سب کور کې برکت راشي. وي خجرو بړم دا څه خبره ده چې کله ستا دا جوابي رو بړم دا صدقه ده، هغه کور بسونه خپل گلزار وي وي تا علم ورکو د خوراکو. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وانت وتکسوها اذا اکتسیتا، چې څنګه ځان په خپل جامع اخلي ګرمه کې سردې کې دا اختر دی دا پلانکې دی دا شان اغیرم جامع اخلا. او دریم نبی علیہ السلام دا وی ولا تضرب الوجه، او کچره فرض کا وخین په مخ بوله گزار نه ورکه، ځکه دا مخ چې دا ډیر شرافت والا او معزز اندام دی، نو په مخ باندې به گزار بی بلا نه به معشوم لا نه پردیرا نه خپل لا
هیڅ چا مخ باندې به گزار نه ورکې. او بیا نبی رسول ولا تکبه دای تکبیح مکوا، داسې دای له پیغور مور کوا، تانی ول مور کوا، د پلارو د مورو د خاندانو داغي پیغور او تانی ول مور کوا چې ته خداسي ته خداسي. او بل نبی اسلام دا وی ولا تهجر، او کدی سره خفغان ناغینو کچری جدا کیږي تنا نو دا هجران او دا جدای وګړي په کمره کې دن نه وي الا فی البیت، مگر په کمره کې دن نه. د کمرې نه به بار کې نه خلک په ځان نه خبره، دنیا په ځان نه خبره. کما کله انسان داري خبره دون نه او پوره دنیا خبري. نو په کمره کې دن نه سو کدی بستر جدا کا او د کمرې نه مبار کوا چې مسله دن نه حل شي. نو قران کریم وی چې وهجروهن فی المضاجع، د دې بسترې د دې جدا کا. بیا نبی رسول الله والسلام فرمای دا الله تعالی وی کچره پدی باندې مونشوا س عقل فکرانه بلکې خو خوشاله و بسترې را کاغله. نو بیا ودربوهن، دریم نمبردار چې دی اوه تاسو دی لرا ضرب وهل توي. نو بیا وهل ظاهري آپشن دی، دا اخیری دی، دا لمنی دو به اختیار با. نو ودربوهن تاسو اوه دی لرا. وهل مبارک قران کریم سو وضاحت نکو چې سونه وهل بکې. الله تعالی انسان له عقل ورکړی دی، انسان با خپل بیبي ته وګوري داغه وګوري دا سونه سنسټیو ده دې کې سونه سنجیدګي ده. بعضی بیبیان دا چې صرف سترګې روبا سندای لپاره مرګي هغه لپاره دا دوالو نه غټ سزا وي. بعضی بیبي چې صرف خله بند کې دارې لپاره مرګ دی. بعضی داسي چې کم از کم سړی ځان خاموش کی، بعضی داسي چې کم از کم په خلواته سوې چې دا دی ولې وکړو هغه لپاره دا ولې وکړو خبره ده په دا مرګ دی. بعضی داسي بیبیانې وي چې ته به همه سخت خبره به وته کې باید چې په لاس بوله گزار ورکې با. نو چونکه قران کریم د زمانه د خلکو د رویو خلیان ساتي ځکه یو حد مقرر جدا کوي د کار چاره پر خپل خپل قانون دی چې خپل خپل رویه وکړي. د سړی به کم از کم ګوري با چې مال دی وخت کې کم آپشن اختیارول پکار دي. دغه چې مسله هو کور خو آباد ساتل دي کنه س انتقام جذبه خو پکار نه ده. چې دا انتقام جذبني او د کور د سمولو د آبادولو اراده یا سړی به خامخا سوچ کې چې مال سکول پکار دي. قران کریم چې کوم خبرې کې دا د انسانانو کې د زناورو قوانین قران نه بیانې. اوس که یو سړی دی په وړې خبرو منی گزارو دا خو زناور دی نو بس کی باندې بس قانون بیان کړي. فین وضربوهن تاسو وه دی لرا او چې وهل کین مناسب بکوي. داسې ځوانان او داسې سړو باندې بس کې چې خدای چې دې کور ترانه شي نه خبي چې دا دعا کوي چې خدای چې دا گاډي لاندې دام لازان ته سړی وي چې ستانه خدای دې ور کې ناستره کم از کم تم داسې کم از کم کواستا کور کې تاسو ناستره دای د جذبات او دای د کم از کم خیال ساته هغه دې داسې نه کې تم داسې مکوا په مناسب انداز کې. نو ودربوهن تاسو وه دی لرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیبیانو شکایتوں کو چیرې دا سړی وال کټکول ډیر کی. ابو داؤد شریف کی روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې لا تدربو اما الله، دا د الله بندگان دي دا موخه دې سره نرم رویه اختیار وي گزاره وسر کوي. لا تدربو اما الله بیبیان دي خیر دې گزاره وسر کوي. چې زنانو دا اوریدل کنا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه باندې کړی دي بس پای کې جرأت پیدا شو. هغه په وسوسم سړی وال باندې کیاسه مو او دمنګ چې کوم نه هغه بات شاهدا. نو بیبیانو جوابونه شروع کړ کور کې ودارنګي ول دغه ښکار کړو جذباتو مو. نو صحابه رالو عمر رضی الله تعالی عنہ را نبی علیہ السلام ته چیرې جی زائرن النساء زنانو کې دونه جرأت پیدا شو کنه چې اوس پکې مونږ سکینه حسابي دغه چې تاسو وتویلې چې سړی بوال نه کی وسو. نو ای زائرن النساء علی ازواجهن یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناریل چې خیر دې ټیکتا زوال ټکول خیر دې کوي کچر په خبر نه پويږي. او صحابه لرګي تلاش کو چونکه بیا په لرګي کې هو دو
نو بیبیان بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نشو راتلی، ناغي رالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو ته وی چې دا سړی پوهه کې وته وای چې تا خو داسې کلی چوټ ور کړی دی خو لګیا دی اوسو، نو کم از کم ته وای چې مناسب انداز کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو لقد طاف بآل بیت محمد نساء کثیر. صحابه دې را دلته کورته بیبیان ډېر راغلي او هغه شکایتونه ډېر زیات وکړو تاسو بارکه. نو داسې کوي کنه چې کم خلق وال ټکول کې دا بهترین خلق نه دی، مطلب کچری گزاره کوي او معافی تلافی کوي دا خبره ده. او په لیس اولایک بخیارکم، دا کم سړی چې وال ټکول کې دا خلق نه دی، غوره خلق نه دی. نو مطلب څه شو؟ کوشش کوي چې بس خبره رفع د پکې خیر د فزانی تیروي، گزاره به سړی خامخا کی سبا کی ګناګار دی قبل توه ویل دی، قبول کړي میوا قبول کړي دیدا دی ویل دا، بس تر قیامت پورې قبول ساته نو گزاره وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه ته وی چې خیر دی. بهرحال مسله دارا چې یو سړی خپل بیبي ته وال ټکول کولی شي. دا اسماء رضی الله تعالی عنها چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور چې دا په زبیر رضی الله تعالی عنہ باندې واده و، داغه سلور بیبیانې وي. نو دا وی کله چې زبیر رضی الله تعالی عنہ په غوسه شو کنه، نو په کور کې یو سټینډ د لرګي سټینډ آی باندې بدی جامع چولې او کم از کم سامان مامان پر پاسه نه خو مضبوط سټینډ ځکه دا کمزوري ني، عربی کې ته مشجب وایي، بس خو چې په غوسه شو مشجب ته ویلاس کو، نو خو چې کومه ته به غوسه ني الهغه به پرې خو دا چاغه به په مات کو، نه ویل لاس مات کړو دونه والی و. دا سه صحابم خیر دی وو. بهر حال دا خپل یو عملو کو روایتو کې چې کوم دوال ټکول ذکر راغلی نه ادا دی چې په مخ باندې به نه واخی، په سر باندې به نه واخی، نازک اندامونو باندې به گزار نه کې، او دارنګ داسې گزار باندې کې چې اډوکی مات شي، داسې گزار باندې کې چې زخم پیدا شي، داو جوړ شي، او یا سرمن چې کوم نو کټ شي، داسې گزار باندې کې مناسب انداز کې سو وخت کې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په مسواک باندې به واخی، په مسواکم په نیغو به نه وي چې پوری را پوری تو واسي د مسواک برابر نه، په مسواک سره سړی نمبري او نه داو جوړیږي او نه اډو کی ماتيږي. په مسواک باندې یا د مسواک په شانته او نه لیکلی لري ابن عاشور لیکلی دي، بلکې تفسیر کبیر لیکلی دي. هغه وی چې نه پر رومال باندې به وخی، دا رومال چې کله پوس او نرمي دا به وای چې شابه یو څو گزار نور عمره رومال نه ډبلې نه جوړې چې کني توراتو یې کې، بلکې په ساده رومال باندې به وخی. اصل کې مفسرین حضرات د اصیل زنانو ذکر کی چې هغه اصیل وی نه پدی گزاروم خپکیږي، او چې هغه بالکل نوی بیا خو په لختم دای پروا نشته دی. یو سړی په سلورو خبرو باندې خپل بیبي والی شي. لمنه دار چې ترک زینت سړی داینه مطالبه کې چې ټانګرن کوا ډول سنگار کوا او دا کور کې نکی، نو په دې باندې سړی دا خزه والی شي. دویم دا چې دې داینه مطالبه وکي سوزر نشتا، سرکاوت نشته، د سم مسله نشته، او هغه انکار کینو په دې خبره موالی شي. او دریم دا چې هغه مونږ نکی او یا په غسل کې اوسېږي همیشه، نو په دې باندې موالی شي. او سرورم دا چې کوسه گشت ده د کوره بار ګرځي، څنګه چې سړی باو دام د کور نه بار وتی ساره مالو، یعنی د سړی د اجازت نه بغیر دار کوره بار ګرځي، سړی منی کیو دا بیان بار ګرځي، په دې باندې سړی والی شي. فرمایي چې وَاضْرِبُوهُنَّ تاسو خیدی لرا فإن أطعنكم پس کچردی تابعداریو کې تاسو ان هغه په دیوالو باندې یا په نصیحت باندې او یا په بستری جدا کول باندې اپوه شو او سرکشی پرې خو دا تابعداری شروع کړه، نو فلا تبغوا پس تاسو ملټوي علیهن په دی باندې سبیل السلارا، هغه زړی خبرې لکه دوخ وسه پړه کې مساته انتقامونه ماخله چې تو ته باندې جوړه وال ټکول شروع کې، بس خبره معافی تلافی وکي.
ان الله بشک الله تعالی چې دی کان دی علین برتر ډیر اوچته مرتبه والده کبیرن ډیر لوی دی. مطلب دا دی چې ټیک ته الله تعالی اختیار درکړی په دنیا کې په دې زنانه باندې اته څوک تاسو سم نشي کولی او ته بانی جوړه وال ټکول کې، لیکن الله جل شانه وګوري کنه غستا د پاسه ستانه اوچت دی طاقتورم دی علم ولم دی هغه هو کم از کم ای تاسو په سبا قیامت کې وکی کنه. او هغه بیبیانی چې تاسو یریږئ د نه فرمانه د دینه پس تاسو نصیحت وکړئ دیتا او جدا کې تاسو لره په بسترو دی کې او وه تاسو دی لره پس کچری دی تابعداریو کې تاسو پس تاسو ملټه په دی باندې سلاره بشک الله تعالی چې دی مرتبه والا دی ډیر لوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم او کچر تاسو یریږئ شقاق د مخالفت بینهما د دواړو په منځ کې فبعثوا پس تاسو مقرر کې حکما یو صلح کوونکي لره من اهله د خاندان د سړینا وحکما من اهلها او یو صلح کوونکي د ښځې د خاندان نه ان یریدا کچره دا دواړه اراده لري اصلاحا د جوړښت راوستلو یوفق الله بینهما موافقت براولي الله تعالی د دواړو په منځ کې ان الله کان بشک الله تعالی چې دی علیما علم والا خبیرا خبردار. په مخکې آیت مبارکه کې بیان وکړه چې د زوج او د زوجې منځ کې د ښځې او د خاوند منځ کې مسله پیدا شوه. ښځې نافرماني کوله مخالفت یې کو د سړی دی اول د ښځه رې پویه کړي نصیحت دې ورته وکړي. د نصیحت نه بعد که څه فرق ونه شو نو بیا دې د هغې بستره جدا کړي. که دې باندې هم تنبیه ونه شوله نو بیا مناسب انداز کې دی ایتا وهل ټکول دی وکي. کچره دین بعدم کور سم نشو ښځه مخالفت یې پرې نه ښودو او د دواړو منځ کې مخالفت او اختلاف دی نو بیا به څه کېږي. دا ذکر په دې آیت مبارکه کې دی چې کله ښځې او خاوند خپلو کې خپله مسله حل نه کړه او مسله خاندان ته ووته، د سړي خاندان ته هم خبر ورسېدو او د ښځې خاندان ته هم خبر ورسېدو چې ردی منځ کې اختلاف دی منافرت راغلی دی نو بیا به چې کوم د کور ذمهداران خلک دي د سړي د خاندان ذمهدار او د ښځې د خاندان ذمهدارانو هغوی به خپلو کې کینی او د سړي د خاندان د طرف نه یو هوښیار او سمجدار انسان به مقرر کړي چې هغه دیانتدار وي امانتدار وي سمجدار وي چې هغه دا غواړي چې دا کور دې آباد شي. او دارنګې د ښځې د خاندان نه یو داسې انسان چې هغه دیانتدار وي امانتدار وي او سمجدار وي او د دې دواړو خیرخوا وي نو یو دوه کسان به مقرر شي او دا دواړه به کینی. سړی به د سړي له طرف نه چې کوم کس مقرر دی هغه به سړي سره میلاو شي دغه خبره به اوري چې اصل مسله څه ده، اختلاف د څه خبرې نه پیدا شو، کوم ځای ته ورسېده، وجه څه ده. دارنګې د ښځې د خاندان د طرف نه چې کوم سمجدار انسان مقرر شوی دی هغه به د ښځې خبره پوره اوري او په اصل مقصد به ځان ورسي. بیا به دواړه خپلو کې کینی او دی به ووایي چې بای اصل ګناه د چا دی، د ښځې ګناه دی که د سړي ګناه دی که د دواړو ګناه دی. دا دواړه به طرفداري نه کوي. د ښځې د خاندان چې کوم سړی دی دی به د ښځې طرفداري به نه کوي چې که ښځه قصورواره ده او که ګناهګاره ده او که نه ده خو د ښځې زه به د هغې ښځې
دغه بکوما موافقت بکوما دای و طرفداري بکوم داسې منی اصل مسله به معلومی چې اصل ګناه د چا دی او بیا به دا دواړه په یو فیصله باندې متفق شي چې ګناه خو د ښځې دی نو ښځه به پوهه کړي چې ګناه ستا دی سړي ګناه نه دی نو که چېرې ښځه بیا هم نه صبرېږي نو بیا دا نافرمانه ده او دارنګه چې سړی ګناه دی نو سړی به پوهه کړي چې بھئی غلطي خو ستا ده د ښځې ګناه نه دی که په خپل خبره بیا هم کلک پاتې دی او بیا هم دې خپلو کې نه رغېږي نو بیا به خبره حاکم ته او عدالت ته به بوځي خو که چېرې فنه که د ښځې او د سړي خپل اختیار دې له ورکړو دواړو له سړي هم دا اختیار ورکړو چې تا څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده یعنې که چېرې دا مني نو ټیک ده او که نه مني تو سره زما له طرف نه خله هم کولی شي او طلاق هم ورکولی شي او که ښځې هم دا اختیار دغه حکم له ورکړو دغه درېمګړي له ورکړو چې زما له طرف نه هر یو اختیار تا ته دی که ما باندې جرمانک دی که زما له طرف نه خله قبلې که هر قسم وي نو بیا خو دا دواړه خپلو کې دغه آپشن هم اختیارولی شي بیا مسله دا ده که چېرې مسله د ښځې ده یعنې ښځه نافرمانه ده او د خپل نافرمانۍ توبه نه وباسي بیا به ښځې ته ووایو چې ته دې سړي سره خله وکړه خلې مطلب دا دی که دې سړي تاله مهر درکړی دی او ته واپس که او که تاله مهر نه درکړی او ته معاف که نو چې ښځه دا خبره ومنله نو دا دواړه سړي به د دې منځ کې به خله به وکړي او یو طلاق باین به واقع شي په دې سره او که مسله د سړي ده نو سړي ته به ویلی شي چې ته دې ښځې له اوس یو طلاق ورکړه خو د دې په بدله کې به څه پیسې به نه غواړي څه مطالبه به نه کوي طلاق به ورکوي بغیر د عوض نه ځکه چې ګناه ستا دی د ښځې ګناه نه دی دا الهی چې کله دې دواړو د ښځې او د سړي دې دواړو له دا اختیار ورکړي نو الهی او که اختیار نه ورکړي نو دوی به صرف تنبیه ورته کړي اصل مسله به معلومي چې اصل ګناه د چا دی دی دا طلاق او د خلې د اختیار بیا خپل نشي استعمالولی که چېرې د سړي او د ښځې د دواړو له د اختیارو نی ورکړي علي رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دا مسله راغلی وه یو سړی یو ښځه رالو او هغې سره بلا خلکو مو د خپل قومو او هغې خپله مسله علي رضی الله تعالی عنہ ته پیش کړه علي رضی الله تعالی عنہ ته ووایي د سړي خاندان ته ووایي چې تاسو یو تن مقرر کړئ چې تاسو پرې راضي او خوشحاله یې او ښځې خاندان ته چې تاسو یو سړی مقرر کړئ چې تاسو پرې راضي او خوشحاله یې چې کله مقرر کړو نو علي رضی الله تعالی عنہ دغه دوو سړو ته ووایي چې تاسو ته خو پته شته که نه چې تاسو به څه کوئ نو هغه دواړو وایي چې موږ به د الله د کتاب مطابق فیصله به کړو ښځې دا وایي چې ما خپل ټول اختیار دې سړي له ورکړو زما د خاندان چې کوم انسان دی زما هر اختیار د سره دی یعنې که ما باندې تاوان نه ولي او که ما ردنه جدا کړي د الله د کتاب مطابق چې څه فیصلې زه تیار یم خو سړي دا وایي چې نه که زما دې سره کور جوړېږي نو ټیک ده که ما باندې تاوان راځي نو ټیک ده خو د طلاقو او د خلې اختیار زه د خپل درېمګړي له او روغه کوونکي له نه ورکوم علي رضی الله عنه ته چې نه اختیار به ورکې دی سړي له څنګه چې ښځې خپل اختیار دی سړي له ورکړی ته به هم د اختیار ورکې دی له او داسې ستاسو منځ کې فیصله نشي کېدی د دې واقع نه دا معلومیږي چې که چېرې سړي خپل اختیار ورکړو ښځې هم خپل اختیار ورکړو نو دغه دواړه دې منځ کې بیا د طلاقو فیصله هم کولی شي او که اختیار یې نه ورکړي نو بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي چې د طلاقو فیصله خو نشي کولی صرف قصوروار ټهراولی شي چې سړی قصوروار دی که ښځه قصوروار ده او که دواړه قصوروار دي وان خفتم او که چېرې تاسو یریږئ خفتم خپله معنا یره ده خو دلته معنی ده علمتم که چېرې تاسو پوه شوئ تاسو ته معلومه شي دا خبره دا خطاب چا ته دی حاکمانو ته دی او د کور سربراهانو ته دی ذمهدارو خلکو ته دی د جرګې مشرانو ته دی په هغه زمانه کې خاندانی نظام به او مضبوط به د کور مشر او سربراه به هغه بالکل د حاکم په شانته اختیارات به لرلو حکم به جاری کولی شو او دا ښه نظام دی چې په یو کور کې سربراه موجودي څه قانون موجودي
نو ما تحت خلق او دغه د لاندې چې کوم خلق یې هغه د په فیصله باندې فیصله کوي. وان خفتم او کچره تاسو یریږئ تاسو پوه شوئ د کور سربراهانو ذمہ دارو خلکو یا د جرګې مشران چې کوم دي شقاق بینهما د اختلاف شقاق مخالفت توي اختلاف توي ناچاکه توي بینهما د دوړو په منځ کې د ښځې او د خاوند منځ کې دومره اختلاف راغی چې خبره بار شوه د دې د کمرې نه خبره بار راووته کور ته خبره ورسېده خاندان ته خبره ورسېده خلک خبر شو چې د دې منځ کې خو اختلاف دی جګړه ده او دې خپلو کې فیصله نشي کولی نو د کور خلکو له دا نه دي پکارو چې دی پوه شه او کار یې پوه چې څه کي نو کی به دا د دې پرسنل مسله ده پرسنل مسله هغه وه چې کله خلک خبر نو چې کله خلک خبر شو او د خلکو دا ذمہ داری د مسلمانانو چې د دې منځ کې موافقت راولي د دې منځ کې روغه راولي چې معلوماتو کې چې وایي اصل غلطي د چا ده ظلم څوک کوي زیاتي څوک کوي نافرماني څوک کوي چې دا معلوم شي اصل خبره او بیا دې خپلو کې روغ کړي. شقاق د شکون نه دی او شکون یو جانب او یو طرف ته وي نو شقاق ته شقاق ولې وي وی دې دواړه د یو بل نه په یو طرف شوي دي په یو جانب شوي دي دا موږ پښتو کې هم دا وایو وی لکه دواړه یو بل نه ډډه کي څه مطلب د دواړو منځ کې اختلاف ته دشمني ده یو بل ته مخامخ کېږي یو بل نه په ډډه باندې روان دي یا دا شقاق د مشقت نه دی نو شقاق ته شقاق ځکه وي چې دا هر یو بل په مشقت کې غورځي سړی ښځه په مشقت کې غورځي او ښځه سړی په مشقت کې غورځي په دې اختلاف او دشمنۍ سره بینهما د دواړو په منځ کې نو څه به کوئ د کور خلک به څه کوي ذمہ دار خلک به څه کوي فبعثوا پس تاسو مقرر کې حکمن ثالث توي درېمګړي توي صلح کوونکي توي من اهله د خاندان د سړي نه د سړي د خاندان نه تاسو یو سمجدار انسان مقرر کې خو حکم ورته وي چې داسې انسان چې هغه سمج والوي بوج والوي حکمت پکې په خبره باندې پوهیږي چې کور به څنګه جوړی به غلطي به څنګه معلومې چې غلطي د چا ده او هغه ته به څنګه تنبیه کې او به څنګه پوهه کې ته چې په دې خبرو باندې پوهیږي هسې نه داسې انسان مقرر کې چې خیر وان کی چې زر ختمه کی خبره نه داسې انسان نه حکما من اهله یو صلح کون کې د خاندان د سړی نه وحکما من اهلها او یو صلح کون کې د خاندان د ښځې نه ډېر کسان مه مقرر وئ ځکه ډېر کسان خپلو کې بیا موافقت نه راځي مثال که د سړي د خاندان نه تاسو پنځه شپږ کسان مقرر کړو یو به یو څه بل به بل څه وایي دی به خپلو کې اوس څوک راغي به چې په یو خبره متفق شي نو یو سړی هم کافره خو چې سمجداري او هوښیاري نو حکما من اهله و حکما من اهلها خو دا سړی چې د سړي له طرف نه دی او سړی د ښځې له طرف نه نو دی به جانبداري او طرفداري به نه کوي داسې انصاف والا انسان به چې اصل مسله معلومه کړي دا نه چې هغه قوم پرستی وي چې چونکې سړی خاندان نه منو که ارنګ سړی طرفداري به کوم داسې بني د ښځې د خاندان چې کم سړی رہی هغه په هر حال کې د ښځې طرفداري به نه کوي هغه به انصاف باندې مبني فیصله به کوي مثال که د ښځې غلطي ده نو چې دا دواړه د ښځې ته ویلی شي چې بهی غلطي ستا ده د سړي غلطي نه ده او که د سړي غلطي وي نو چې دا دواړه د سړي ته ویلی شي چې بهی غلطي ستا ده چې دو ټوک خبره کولی شي چې اصل چې کوم مجرم دی کوم ملزم دی چې هغه ته خبره وکړي ان یریدا کچره دا دواړه اراده لري اصلاحا د جوړښت راوستلو د کور د سمولو که دا دواړه صلح کوونکي په دې اراده پاسېدلو د دې نیت هم دا دی د دې کوشش هم دا دی او د دې جذبه هم دا ده او د دې دواړو خیرخوا دي چې دا کور روغ شي د دې منځ کې موافقت راشي دا جګړه ختم شي د اختلاف ختم شي دی په دې اراده په صدق دل سره پاسېدلو او کوشش هم شروع کو او ردی په زړونو کې سنور خبره نشته څه دشمنی نشته نفرت نشته الله جل شانو بر دې دواړو په نیت باندې او دې په کوشش باندې فیصله وکړي او دا کور به الله تعالی سم کړي چې کله یو مؤمن مسلمان چا سره خیر خوا شي
او د خیر خوای په بنیاد دی پاسې د قدمونه واغستلو الله جل شانو بیا زلونه الله په لاسو کې دي د تمام بندگانو زلونه د الله تعالی د دوه غتو په مینس کې دي چې الله جل شانو غواړي سم بشي چې الله جل شانو غواړي هغه زلونه نشي سمې دي چې کله دا دوه کسان پاسې د پدې اراده باندې چې ردی منځ کې موافقت راشي نه الله به صلح دی منځ کې پیدا کی اختلافات به ختم شي جګړې به ختم شي دواړه یو بل ته یو شي یریدا کچې دا دواړه اراده لري اصلاحا د صلح د جوړه راوستلو یوفق الله الله به موافقت راولي بینهما د دواړو په منځ کې تفسیر کبیر په دې کې سلور سورتونه لیکلي دي چې دا دواړه سوق دي او موافقت بر دواړو منځ کې د چا منځ کې موافقت راشي یو تفسیر دا دی کچره دا دواړه فیصله کون کې او دا صلح کون کې اراده لري د خیر خوایه او د اصلاح نو الله تعالی بر دې دواړو منځ کې موافقت راولي ان دا دواړه حاکمان چې دا صلح کون کې چې ردی اراده دای چې موږ دا دواړه یو کو نو الله تعالی بر دې خپل منځ کې موافقت راولي دا دواړه په یو خبره متفق شي الله جل جلاله ته خیر توفیق ورکړي دې دواړو ته چې ردی منځ کې کوم خبره پکار ده چې هغه سره کور سم شي او کور روغ شي نو الله جل شانو بر دې پزړونو کې د خیر خبره واچي او پای سره الله تعالی دا سړی او دا خځه خپل کې یو کی دویم تفسیر دارې کچې دا دواړه صلح کون کې اراده لري د اصلاح نو الله تعالی بر دې په اراده باندې دې په کوششونو باندې د دې خځه او د خاوند منځ کې الله تعالی به صلح راولي دریم تفسیر دارې کچې دا خځه او خاوند دواړه خپل کې اراده لري چې را کور دی الله تعالی سم کی ولیکن دا چې خپل غلطي څوک نه مانی سړی خپل غلطي نه مانی خځه خپل غلطي نه مانی دا هو غواړي چې کور دې سم شي او طلاق او جدایي نه غواړي لیکن دا چې ار یو کې غیرت ته چې کزم چې غلطي زماره نو دی بل تحقیق راځم او کاغوي چې غلطي زمان دې ته تحقیق راځم دا نه برداشت کی خو باقی پسونو کې داشته چې د مون کور الله تعالی سم کی نو کله زوجین خپل کې اراده را د اصلاح نو الله تعالی بر دې من کې صلح راولي او سلورم تفسیر دا کدا خذ او خاون خپل کې د اصلاح اراده لري نو الله تعالی بر دې په وجه باندې دا چې کوم صلح کون کړي دی کې بل الله تعالی موافقت راولي او دی په یو خبره متفق شي او هغه خبر په میدان کې وو کې او د سړي زغم والی د خځې زغم والی او ای الله تعالی خپل کې یو کې آیت نه دا خبره معلومه شو چې د حکمینو د دې چې کوم صلح کون کړي د دې د نیت او اراده باندې بس ټول خبره ده چې د دې نیت او اراده سموي د اصلاح اراده وي خیر خواهی وي الله تعالی به دې خپل کې متفق کی او غیب الله تعالی خپل کې متفق کی او صرف د خځې خان پورې خاص نه دی عام طور چې کوم د دوه قومونو منځ کې د دوه خاندانونو منځ کې د دوه محلو منځ کې د دوه کلو منځ کې یا د دوه رونو منځ کې چې کوم اختلافات پیدا شي نه کوم دا خبره ده چې ول هو د خپل کې ای روغه وکي او خپل کې روغه نه کیږي بیا محلي والا او کلی والا جرګي والا پنچایت والا پکار دي چې دا شان سمجھدار کسان خپل کې مقرر کی او یقیني او هغه دې منځ کې صلح او کې روغه وکي ان الله بشک الله تعالی چې دی کان دی علیمن علم والا الله ته د هر څه علم دی چې ګناه د چاره سړی دی او کده خزی دی او الله ته علم دی چې دا دواړه کسان پاسیدل دي اراده صدا د کور د روانولو او کده کور د سمولو آیا د جانبداري او د طرفداري ده او کنه د انصاف کولو ده او خبيرن الله تعالی ډیر خبردار دی الله تعالی دې د زړونو د نیتونو خبر دی چې دې خپلو کې پټه مشوره سکی چې دا کور تباکور وانوي او خپل زموږ زړونو کې چې کومې پټې دشمنۍ نه آتی وباسو او کنه اراده د دې صلح او د اصلاح ده او کچره تاسو اراده یریږئ تاسو د اختلاف د دوړو په منځ کې پس مقرر کې تاسو یو فیصله کوونکې صلح کوونکې د خاندان د سړینا او یو صلح کوونکې د خاندان د خزینه کچره دا دوړ اراده لري د جوړه راوستلو الله موافقت راولي دوړو په منځ کې الله به توفیق ورکړي د دوړو ته
بشک الله تعالی چې دې علم والا خبردار